دې کې الله تعالی فرمایي چې لنریه من آیاتنا، دا د مسجد حرام نه چې بیت المقدس ته مسجد اقصی ته په یوې شپه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی وی موږ بوتللی، نو چې ده ته موږ د خپل قدرت نشانې وښیو، چې الله ورته د خپل قدرت نشانې هغه ورته هغه ښیي. نو هغه د قدرت نشانې د هغې ذکر هغه موږ کړی و، خو ځینې نشانې هغه پاتې شوې وې وخت د وجې نه. تاسو ته ما ذکر کړی و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په بوراق باندې سور شو او په مدینه منوره کې کوز کړ چې دا ستا د هجرت ځای دی، دې ځای کې ته لمونځ وکړه. بیا طور سینین د موسی علیه السلام هغه ته چې کوم وحي کوم ځای کې نبوت میلاو شوی هغه ځای کې کوز کړ چې دې کې ته دغه نفل وکړه، 2 رکعته یې وکړه. بیا چې عیسی علیه السلام کوم ځای کې هغه پیدا شو، بیت اللحم ورته وایي، نو هغه ځای کې هغه کوز کړه او هغه ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وکړه. بیا بیت المقدس هغې ته لاړ. خو په دې سفر کې نبی علیه السلام مختلف دغه خلق هغه لیدلی. یو تاسو ته ما ذکر کړی و، نبی علیه السلام فرمایي چې زما تلل په یو قوم باندې وشله چې هغو فصل هغه ریبي، ولې چې هغه آخر ته هغه پوله او هغه پټۍ هغه آخر ته رسوي، نو بیرته بیا هغه حق شان هغه یو غټ چې دی نو هغه شان بیا هغه فصل شوي غټ شوي، نو دو بیا د شانه هغه شروع کی. نو لکه په مخه باندې دو ریبي او ورپسې دا فصل هغه بیا هغه اندازې ته رسي، نو دو بیا واپس کیږي او هغه بیا ریبي. وی ما تپوس وکړو جبرائیل علیه السلام نه چې دا کم خلق دی؟ وی هغه راته وویل چې دا مجاهدین دي، تر قیامته پورې چا چې جهاد کړی نو د هغو عمل دا صدقه جاریه ده، دا تر قیامته پورې د هغو هغه عمل هغه دغه شان هغه رز تر رزه باندې هغې کې اضافه کیږي او هغې کې چې دی نو څه کمې هغه نه راځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یو قوم هغه داسې هغه ولیده چې د هغو دا سرونه دا چقولی کیږي، نو ګټ هغه وله راچي یا دا سر یې چقوي لکه موږ چې یو شی هغه چقو او هغه بیرته بیا هغه سمیږي. وی ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلق دی، دا کم قوم دی؟ وی جبرائیل علیه السلام ما ته وی چې دا هغه خلق دی چې مونځ په دو بوجي، چې وګوره دا اوس مونځ دغه ماسپښین وخت شو دلته به د کاري، وی به وګوره چې دی نو دا د اوس به مونځ له تلل راځي، مازدیګر اوس به مونځ له تلل راځي، ماښام اوس به مونځ کول راځي. نو دو باندې مونځ هغه بوج دی، نو دوله الله تعالی دغه شان چې دی نو سزا ورکوي. تاسو ته پته ده یو سړی په پنډو باندې دړي او ستړي نو خلق یې چاپي کوي که نه، نو هر سزا چې ورکولی کېږي نو هغه د هغه عمل مطابق هغه چې دی نو ورکولی کېږي. نو الله تعالی ورته وایي چې ښه ستا په سر باندې بوج او ستا په دماغو باندې ډېر غټ بوج، نو په دې طریقې سره هغه چاپي کوي چې دا سر ولې چقی او هغه بیا چې دی نو سمیږي. بیا دغه شان نبی علیه السلام وی ما یو قوم هغه ولیده چې هغه دا شرمګاونه دی هغې باندې صرف داسې چیړه وه لکه څنګه چې دا پهلوانان صرف خپل هغه شرمګاه بند کړي، نو په دې باندې داسې چیړډې وې خو هغه د ساورو په شان د اوښانو په شان ته سرېدل. ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلق دی؟ وی هغه راته ووایي چې دا هغه خلق دی چې دو زکات نه ورکوي، بس د دو دقه خپلې ګېډې کې کار دی، دقه سر کې چې دی نو هغه کار دی، لکه څنګه ساوري چې سریږي او ګېډې ډکوي، نو د دو نور څه خبره هغې کې دغه سوچ نشته، خو خپله ګېډه هغه چې دی نو هغه ډکول، نو دا هغه قسم هغه خلق دی. بیا نبی علیه السلام وی ما یو قوم ولیده، یعنی یو تن نه قومونه دا د جماعتونه دي، و یو قوم مې ولیده چې خوا کې هغه مرداره چې دی نو غوښه ده او کچا بین ترې ځي او دې غاړې پخه غوښه ده او ښه صفا سوتره ده، نو دو هغه صفا سوتره غوښه هغه نه خوري او هغه بوینداره هغه کچا او هغه اومه بدبویه هغه چې دی نو خوري.
وی ما تپوس وکړ چې جبرائیل علیه السلام نه چې دا کوم خلق دی؟ وی دا هغه خلق دی چې د خپلو حق و حلالو هغه منکوحه او په نکاح کې زنانه غي او د غلط ګرځي او په غلطو ځایونو باندې هغه د نظر هغه چې دی نو کوي، نو دا هغه خلق دی چې هغه صحیح کوم غوښه چې ده چې هغه پخه ده او هغې کې بین چې دی نو نشته دی هغه نخوري، او هغه بدبویه او هغه اومه غوښه هغه